تاسو ټولو راتلونکو او چې کوم را رسیدلی دي کوم چې راځي د ټولو ډیره زیاته شکریا چې د خپلو ماشومانو زمونږ د کلي د ماشومانو د حوصله افزایي لپاره تاسو ټول دلته کې راټول شوي یئ او داسې یو پروګرام منعقد کړی دی ګلونه ماشومان ویلفیر ارګنایزیشن جلوزی دا یو زمونږ د کلي یو اداره ده یو رجسټرډ تنظیم دی چې تاسو ته به نن سبا د هغې باره کې معلومات وي ځکه چې جا بجا تاسو ځای په ځای تاسو وینئ ګورئ چې مختلف قسم د روزمره چې کوم اکټیویټیز دي کم روټین دی کومې هلې ځلې دي په هغې کې برخه اخلي او کوشش کوي د هغې دا مشران چې کوم دلته موږ سره په سټیج ناست یا تاسو سره ناست دي کوشش کوي د خپل کلي دپاره چې داسې قسمه ته څه کارونه داسې قسمه ته څه روزمره روټین کې داسې کارونه راولي چې زموږ دا کلی په هغې باندې ترقي وکړي او زمونږ د را روان مستقبل چې کم نن دلته کې دا کم ماشومان راغلي دي کم چې نیم دي راغلي دا زمونږ د را روان وخت چې کم دی نو دا معماران دي چې څومره د دې حوصله افزایي کېږي نو دومره به دوی ته یو سپورټ ملاویږي یو کیک ملاویږي او دوی به کوشش کوي چې د خپل کلي د خپل مور او پلار دا نامه نور هم روښانه کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول زه د جلوزی ګلونه ویلفیر ماشومان ګلونه ویلفیر ارګنایزیشن ډېره شکریه ادا کوم چې موږ ته هم دعوت راکو او نور د کلي درانه خواږه مشرانو ته هم دعوت ورکو چې موږ سره په دې کې شرکت وکړي او د دې محفل رونق سیوا کړي. زه ډاکټر الیاس میرزمان سمرتی ګروپ تنظیم چې دی دا ډېر څه مستحق دي که د دوی زه څومره صفت وکړم نو ډېر کم دی. دوی چې کوم قدم اوچت کړی دی د خپل کلي لپاره د خپل علاقې لپاره خاص کر به د تعلیم په مت کې بیا دا نن چې کوم دی یو سوچ وکړو او هغه واړه چې الله پاک هغوی ته همت ورکړی دی او هغوی په نهم کې او په لسم کې په ښه پوزیشن باندې پاس شوي دي او د هغې د حوصله افزایي دپاره دوی هغې راوبلل د هغې مشران راوبلل. کاش چې مشران خو نه راغلي په دې زه افسوس کوم. پکار دا ده چې بچې یو ځای ته ځي او هغه مدعای کوي نو پکار دی چې هغه سره مشران هم لاړ شي نو د هغه حوصله نور هم سیوا شي. الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زوبیہ ہے اور آج مجھے جس موقع پر تقریر کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے تعلیم میں والدین کا کردار. یہ ممکن نہیں ہے کہ بچے اپنے والدین کے مدد کے بغیر اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے. والدین کو چاہیے کہ بچے کے تعلیم میں کردار ادا کرے, اس کو ایسا ماحول مہیا کرے جس میں بچے ایک محفوظ طریقے سے تعلیم حاصل کرے. والدین کوشش کرے کہ اپنے بچے کو پورا ٹائم دے اور بچے کے ہر قدم پر نظر رکھے, کیونکہ اگر ہم چاہیے کہ ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے اور معاشرے میں ایک اچھا شہری بن جائے تو ہم کو اپنے بچوں کو اس طریقے سے سہولیات بھی دینی چاہیے, کیونکہ یہ بچے جب اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے تو کل کو اپنے گھر اپنے گاؤں اور اپنے ملک کی ترقی میں کردار ادا کریں گے. والسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. زما د ګلونو مشرانو ویلفیر ارګنایزیشن چیرمین صاحب الیاس خټک او زه د ګلونو ماشومان ویلفیر ارګنایزیشن جنرل سیکرټري امیر زمان چې دې کې شاته خو ټول ته تاسو په پته ان شاء الله چې مونږ په دې باندې سمره دغه کړی او زه نن په دې باندې ځکه خوشحاله یم چې نن مونږ یو داسې ښه سټیپ ډاکټر صاحب او مونږ په یو مشترکه په مشاورت سره واغستو چې دلته کې تعلیم دپاره یو وخت چې مونږ به آوټ آف سکول ماشومان سکول ته راوستل او هغې دپاره به مونږ ایفرټ کولو دغه کولو. نن هغه ماشومان چې کوم هغه وخت کې دغه کېدو نن 15 کاله 20 کاله مخکې دغه خبره ده او اوس الحمدلله چې زمونږ په دې زلوزو کې داسې پوزیشن یې واغستې داسې هغه سره واغستو په دې باندې زه ډېر خوشحاله یم او زه د دې مور پلار ته او دې ماشومانو ته شاباشي ورکوم او د زړه د تله د زړه د کومې هم ته مبارکي ورکوم. مینوالو دا تعلیم چې دی د دې اهمیت تاسو دې نه واخلئ چې دا څومره ضروري دی. پرون ډاکټر صاحب یو خبره وکړه
چې دې کې زمونږ د ماشومانو سره د مور پلار څومره انټرسټ دی دې باندې حاجي صاحب الله دې خوشحال لري الله دې عمر ورکړي دا دین دا خبره وکړه چې ښه خبره خو به دا وه چې نن چې څومره دا ماشومان موږ سره راغلي دي چې دې سره د هغې پلاران د هغې رونه نور هم سره راغلي وي او دلته کې موږ سره موجود وي چې هغه یې کتلی وي چې یاره زمونږ دا بچي چې کم نمبر اخیستی دي یا کم دا ایفرټ یې کړی دی د دې څومره عزت افضایي موږ ورته ورکوو لګیا یو الله ورکوي او دی چې کوم دا سټرګل کړی دی محنت یې کړی دی د هغې سم ور دی ته میلاویږي دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټولو نه اول ما سره په سټیج ناست زما مشران ما د مخامخ ناست زما مشران او زما همزولي زما کشران زما مرګري په جمع باندې السلام علیکم یو څو خبرې به زه تاسو ته وکړم چې کوم ماشومان الحمدلله نن زمونږ په سر بلند دی انشاءالله زمونږ د ټول سټوډنټس ته د الله پاک همدغه رنګ چې هغه ګرلز دي که هغه بوایز سیکشن دی ټولو ته د الله پاک توفیق ورکړي چې دغه رنګ زمونږ د زلوزو خوره او زمونږ د کلې په تحصیل پبی کې بلکې ضلع نوشهره کې چې کم دی زمونږ په ټاپ باندې وي انشاءالله زه د همغه سټوډنټس هغوی والدینو ته او د هغوی ټیچرس ته هم زه مبارکباد ورکوم چې نن موږ دې محفل کې ناست یو دا یو محفل دی چې موږ دې کې فخر سره ناست یو موږ خپل د زلوزو فخر محسوسو ما پرون یو پروګرام کړی دی په هغې کې ما همدغه خبرې کړي دي او په ډاک اسماعیل خیل کې نن سارم یو پروګرام و په هغې کې مې همدا ویلي دي چې الحمدلله زه د تحصیل پبي یو ممبر هم یم او زه په دې باندې ډېر فخر محسوسوم چې زما تحصیل پبي په ټاپ پوزیشن باندې راغلی دی او زه د هغوی سټوډنټس او د پیرنټس او د ټیچرز زه ډېر مشکور یم چې هغوی دومره یو تعلیم زما بچي ته ورکو چې هغه نن مونږه که یو کس سره خبرې کوو نو مونږ ورته دا نه وو چې هغه فیل دی مونږ ورته وو چې نن الحمدلله په ښو نمبرو باندې پاس دی نو دی زمونږه چې زلوزو خوره زما د کلي خوره پوره زه د خټکنامې ته زه د خپل میډیا په ترو باندې زه خپل میسیج ورکول غواړم چې زما د ډسټرک نوشهره کې چې څومره وی سیز وي یو سیز وي زما علاقې وي هغوی ته زه دا ټیچرس ته هم دا یو میسیج ورکول غواړم چې کایندلی خدا را زما په دې قوم باندې محنت وکړئ نن چې کوم دی مونږ څه کوو مونږ وو چې مونږ ته کلاس 4 راکوئ مونږ ته کلاس 4 راکوئ کلاس 4 راکوئ تر اوسه پورې مونږ ته دا چا ونه ویلی چې یار ما 17 یا 16 ګریډ افسر کا نو زه خپل بچو ما ته چې کوم فیوچر ماشومان کم ناستي زه د دوی نه پوره امید ساتم چې تاسو کوم دا محنت کړی دی دا به صرف په دې زمانه سټاپ کوي به نه چې او ما پوزیشن واغوستو زه خپل هم سټوډنټ پاتې شوی ما او په دې خبره باندې چې کوم دی ما خپل هم ایکسپیرینس شوی دی زه به تاسو سره خپل یو ایکسپیرینس خپل ماشومانو سره شیر کوم چې مونږ به کله میټریک کې یا 9th کې ښه مارکس واغوستو مونږ وایو چې مونږ نه باتور اړو بل څوک شته دی نه خو چې کله به مونږ لوغونې ډیله شو مونږ به خپل سټډي پرېښوده نو مونږ ته به چې کوم دی په فرسټ ایئر کې سیکنډ ایئر کې به مشکلات راپېښ شو نو بیا به مونږ وایو چې اوه افسوس دا خو مونږ ته چې کوم دی چې کاش چا راته ویلی وی دا خبر راته چا کړی وی چې میټریک نه پس په اول یو ځل د محنت کولو ته به په ډبل ټریپل باندې کې بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامع کرامی اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم مجھے جس موضوع پر تقریر کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے صحت اور تعلیم بچے کی بنیادی حقوق یہ ہے کہ جس میں صحت اور تعلیم بھی شامل ہے بچے کا اپنے والدین پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ ان کو صحت کے بنیادی سہولیات مہیا کرے پیدائش کے فوراً بعد بچے کو پہلا حفاظتی ٹیکہ ضروری لگائے تاکہ بچے مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہو جائے اور 2 سال تک یہ کورس پورا ہو جانا چاہیے اور اس کے ساتھ پولیو کے قطرے بچے کو ضروری پلائے تاکہ بچے عمر بھر کی معذوری سے محفوظ رہے اور 5 سال کی عمر میں بچے کو اسکول میں ضروری داخل کرے تاکہ بچے تعلیم حاصل کرے اور اپنے ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے والسلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق الله العظیم وخت ډیر مختصر دی
زمونږ نور مشران هم ناست دي، هغوی به هم خپلې خبرې اترې کوي او بیا تقسیم انعامات ورپسې بیا د مازدیګر مونځ وخت دی. خو زه د ګلونو ماشومان چیرمین ډاکټر محمد الیاس صاحب د هغې ډېره شکریه ادا کوم چې د خپل ویلیج کونسل جلوزی محال نوجوانانو چې کوم په میټریک کې د 900 نه زیاتې نمبرې اخیستي دي او دغه شان هغه جینکۍ چې هغوی د 900 نه زیاتې نمبرې اخیستي دي او دغه شان په 9th کلاس کې د 500 نه زیاتې نمبرې اخیستي دي او په هغوی کې د تعلیم اویرنس پیدا کول او د موجوده دور چې کوم چیلنجونه دي هغې سره مخامخ کېدل د دې په باره کې دی کې حوصله افزایي پیدا کول او د دی ملاتړ جوړېدل دی سپورټ کول د دې په باره کې دا پروګرام دی. نو الله تعالی دې د دې چې کوم ګلونه ماشومان ارګنایزیشن دی دې ته نور هم ترقي ورکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ما سره په سټیج باندې ناس مشران ملګرو ما ته مخامخ مشرانو کشرانو امزولو السلام علیکم. زه ستاسو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو دغسې دې پروګرام ته موږ سره په دې کې حاضري وکړه. دا پروګرام موږ خالص او خالص د دې مقصد دپاره دی چې د مختلف ارګنایزیشنز دا پروګرام دی چې 100 ټیلنټس ماشومان به د هر یو تحصیل ناخلي ډسټرکټ نوشهره په سطح باندې په دې سلسله کې په ډاک اسماعیل هیلو کې پرون یو پروګرام شوی دی. اوس ای به خپل مارکس خپل ډي ام سي چې کومې دي به مخکې استولي وي انشاء الله نن به زمونږ هم دا پروګرام وشي او دا ډي ام سي او دا د ملکانو چې کومې نمبر دا به انشاء الله موږ مخکې استو باقاعده دوی سره به بیا د ارګنایزیشن طرف نه به رابطې کېږي. نو الله دې وکړي چې زما خپل دا کوشش دی چې کوم 100 ماشومان او 100 ماشومانې د تحصیل په بي باندې اخلي زه هم چې الله دې وکړي به دا ټول د زلوزو واخلي ځکه چې هر سړی خپل کلي دپاره دغه کوي. خو بس چونکې هغوی مونږ ته دا ویلو چې کوم ماشومان او ماشومانو په 9th کلاس کې د 500 نه اباو وي د هغې تاسو لیسټینګ وکړئ او کوم ماشومان او ماشومانې چې د 10 کلاس کې وي او د هغې د 900 نه اباو مارکس وي نو تاسو په هغې کې لیسټینګ وکړئ. نو الحمدلله مونږ ته هلکانو ډي ام سي چا والدینو چا ملګرو چا په خپله ډي ام سي مونږ ته وټسپ کړي دي او دا پروګرام مونږ هغه ماشومانو په سلسله باندې کړی چې کومو ماشومانو مونږ ته ډي ام سي وټسپ کړي دي. مونږ 4 ورځې مخکې دا یو پروګرام چلولی و چې یاره تاسو مهرباني وکړئ او مونږ ته ډي ام سي وټسپ کوي چې چا څومره مارکس دي چې هغې په مطابق باندې دا خو لکه دلته صرف مونږ هم داسې مستولی شو لکه داسې خبره نه وه چې یاره تاسو مونږ خامخا راغونډ کړو دا یو وړوکې غونې یا پرایز یا وړوکې غونې انعامات چې کوم دي دا دومره څه مقصد نه لري خو د دې شاته ډېر مقصد پروت دی مونږ هغه مقصد په سلسله کې یو مونږ وایو چې زه د چا مثال کے طور پر اسکالرشپ کو شولو چاته مثال کے طور پر هیلپ میلاو شولو مثال کے طور پر د جلوزی تحصیل په بي باندې مې بي الله دې وکړي چې مثال خبره داسې څوک کس وي چې په تمام تحصیل باندې فرسټ راشي پکې مونږ دغه یو سلسله شاته پرته ده پکې په دغه سوچ باندې دا پروګرام دی. نو په دې کې مونږ دا مقصد دی چې فرسټ سیکنډ تھرډ ته یا انعامات ورکوو یا د نور ټولو ته انعامات مونږ ټولو ته ورکوو دا نشته چې کلیر نه کو چاته به لږ نام لوی وي لږ وړي کوي پای به خفګان نه کوو مونږ خو الله دې وکړي انشاءالله تعالی چې کوم کس مثال کے طور پر نن د هغې په 9 کلاس کې دا انعام وړي کې دی الله دې وکړي چې د هغې انعام مطلب دی چې بلې پیر ته دغه د فرسټ په ځای باندې دغه هغه انعام راشي مونږ به دغه دعا به ورته کوو او دوی به دغه کوشش کوي.